ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن نوی ویډیو دا انشاءالله نن به کټینګ باره کې مونږ جوړو د خیره سره تاسو به کټینګ څه طریقې سره کوئ نو کټینګ کې باید مهم شی دا دی چې په تاسو سره ناب موجودي صحیح شو ناب تاسو کس نه خبردار ناب اخستی اول نمبر مهم شی چې دی هغه ناب دی تاسو سره موجود تاسو جوړه به ښایسته بچدار راځي صحیح ده نو راځئ چې جوړه شروع نو موږ سره د کسټمر ناب چې دی لمبۍ چې ده موږ سره 41 لمبۍ ده بازو چې دی 21 دی تیره چې ده 19 ده چاتی چې ده 42 ده او ګیره چې ده دا 29 ده ګلا دا ده 17 شلوار 36 دی پانچه 8.5 ده نو راځئ دا د دې جوړې ناب شو جوړه شروع کړو سټینګ چې تاسو سوټ کټ کوئ اول نمبر به تاسو سوټ ناپ کوئ چې ناپ څومره دی اکثریت کپړه کمې دی سوټ برابر نه رایي بیا وروسته تاسو ته مسله جوړوي نو ښه خبره دا چې تاسو مخکې سوټ ناپ کوئ چې 100 میټر سوټ دی موږ سره پرو سوټ چې جوړه چې راځي هغه 4 میټر کمل تاسو به دا ناپ کوئ تاسو ته به اندازه شي هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ شروع کوئ 39 انچ دا 1 میټر دی دا چې دی 4 میټر دا سوټ برابر دی او ګز چې ګز څومره دی دا 36 انچ ګز دی چې مثال دی 36 انچ تاسو سټیم هغه راغی باید هغې کپړې سور چې باید ډېري هله به د هغې به سوټ مزیدار راځي که سور یې کم وي بیا به د هغې سوټ نه راځي نه باید تاسو مخکې کس ووایئ ستاسو چې کپړه هم کمه چې په هغې نه مخکې کپړه بندوبست تاسو چې کپړه نور راوړي تاسو باید اول سر کې سوټ مکمل ناپ کړئ هغې نه بعد بیا کټینګ شروع کړئ نو راځئ دا سوټ موږ سره برابر د 4 میټر جوړه برابره راځئ چې کټینګ شروع کړو سوټ به داسې کولاو کړئ ځینې نن انشاءالله ویډیو چې دا د دغه باره کې ده ځینې به موږ نن سامني بار کوو شلوار به ترې بار کوو او بازو دپاره کپړه به بار کوو نننۍ ویډیو چې دا د دې باره کې ده زموږ دا تاسو باید دې طریقې سره بار کړئ کپړه به داسې واچوئ د دې کسټمر کولاواله چې دی ګیره چې دی دا 29 ده موږ سره دا سټیم چې ګیره 29 انچ تاسو بیا دلته دا ناپ کوئ 29 انچ سیوا دی دې کپړې څومره دی چوړۍ څومره دا به موږ اوس چک کول ده دې کپړې چوړه چې دا 27 ده دا چې هلته ګیره چې ده 29 انچ دا کمه ده نه راځي دې سره اوس موږ بله طریقه کوو په هغه طریقه به دا موږ کټ کوو هغه طریقه هله کېږي صحیح شو اوس موږ سره کمیز لمبۍ چې ده 41 ده صحیح شو او شلوار لمبۍ چې ده 36 ده نو تاسو به دې دواړو کې ګورئ چې مثال کم یو شلوار لمبۍ 36 ده صحیح دا لمبۍ کمه ده او کمیز لمبۍ چې ده 41 ده نو دې دواړو کې به تاسو چې کومه لمبۍ سیوئ هغه لمبۍ به تاسو مخکې کټ کوئ مثال که چېرته پرتوګ اوس الریډي موږ سره 36 دی دا خو کمه ده کمیز چې ده 41 دی نو موږ به دې نه اوس کوم چې لمبۍ سیوئ هغه به اول کټ کوو که چېرته اوس موږ سره کمیس لمبۍ سیوئ د 41 دا بس اول موږ دا 41 والا کټ کوو کمیس به کټ کوو چېرته موږ سره د کمیس لمبۍ کمه راشي مثال 36 کمیس لمبۍ ده 41 شلوار راشي بیا به تاسو داسې کار کوئ شلوار به مخکې کټ کوئ نو تاسو دې طریقې سره څه ټایم چې د کپړې چوړۍ کمئ او د کسټمر کولاوالی سیوئ بیا دې طریقې سره تاسو سوټ کټ کولی شئ نو راځئ چې شروع کړو دا بیا داسې دا کپړه نه ډبل کوئ داسې کپړه به نه ډبل کوئ دا به داسې واچوئ هم کولاو موږ سره کمیز لمبۍ ده 41 سره به تاسو د دې موږ سره چې دی چورس دامن دي چورس دامن سره به تاسو 2.5 انچ جمع کوئ دا به څومره راشي 41 دی 42 43 43 تاسو 43 43 باندې ورته نشان ولګوئ
صحیح شو په دې نشان باندې به تاسو بیا دا نشان مونږ ولګول دا به تاسو داسې ډبل کوئ څه چې تاسو سره چوړۍ د ګیره سیوئ کسټمر او د چوړۍ کمئ کپړه کې تاسو بیا دې طریقه سره کپړه ډبل کوئ دا خو موږ داسې ډبل واخیسته صحیح شو ډبل هم کټله دا به اوس داسې کولاو کوئ ټوله کپړه به مکمل کولاو کوئ دا ګوډه او دا به یو شان دي برابر کوي داسې دا هم داسې برابر کوي یو شان دي هغې نه بعد بیا تاسو کپړه اواره کوي څه ټایم تاسو سوټ کټ کوئ ډېر سوچ سمه سره باید تاسو سوټ کټ کوئ ستاسو سوټ به ښه مزدار راځي اوس راځو دې نه موږ اوس ګیره بار کوو ګیره به دې طریقې سره تاسو بار کوئ اول به تاسو دا کني شي دا به صفایي سره والې کټ به کوئ دا تم دا کنیم ته کټله اوس موږ سره ګیره چې ده 29 ده دا ګیره شو 29 سره به تاسو 2 انچ جمع کوئ 2 انچ به تاسو څنګه جمع والي تاسو سوال ذهن له راځي بیا چې دا به موږ څنګه جمع کوي دې باندې موږ پوه شو که نه 29 چې خپله ګیره شوه چې فکس راشي د یو انچ سره بل سیوا که دا به سلۍ دپاره لاړ شي سلۍ دپاره نیم انچ به یو سیټ ته نیم انچ به بل سیټ ته ګیر شي صحیح شو او دا یو انچ 31 یو انچ بل سیوا شو دا به د صفایي دپاره راشي دې سره به تاسو صفایي راولئ دې سره به تاسو 29 سره به 2 انچ جمع کوئ دا به 30 31 دا به 31 تاسو والئ نشان به ولګوئ 31 باندې دې بل سیټ ته هم تاسو 31 باندې نشان ولګوئ د سکویر باندې به تاسو نشان یو بل سره میلاو کړئ دا چې دی کمیز موږ دې نه کټ کړو उनतीस पे लगी रहो 2 इंच सर मुझसे 31 मानी ना मन कट को दा कमीजो दा कट शो direct तरीके से बता सो कमीज बार का वही اوس راځو د کمیز سره چې کومه کپړه پاتې شوه دا به اوس دې سره موږ څه کوو دې سره به اوس موږ شلوار راوړو دا به شلوار سره یو ځای کړو فی الحال به دا سیټ ته کړو
دا کپړه به راولو. دا به داسې ډبل کوي. خمیزه را واره شو. دې کې دا کوم کپړه چې دی خوا دې ځای نه سیوا دا به ته پنجې سره برابره کټ کړي یو شان دي. سکویر باندې به نشان واچوئ داسې. دا سکویر به تاسو لازمي استعمالوئ. دا چې څومره تاسو استعمالوئ نو به ستاسو کړنې صفایي سره راځي. دا کپړه یو شان دي شو. دې نه بعد به اوس مونږ سره شلوار لمبۍ شي 36 ته. دې سره به تاسو 2.5 انچ جمع کوئ. دا 36 ته 37 38 38 باندې به تاسو د نشان ولګوئ. دا به هله تاسو جمع کوئ شو. دې سیټ ته به تاسو هغې نه بعد نشان نه ولګولو. 36 2 انچ سیوا 38 شو. نشان واچولو. دې سیټ ته به تاسو کپړه چک کوئ. بیا دې نشان ناخوا دا کپړه به تاسو نه کټ کوئ. دا وګوره دا کپړه به چک کوئ. دا د بازوګانو دپاره کپړه ده. د بازو تاسو سره بازو څومره 21 بازو دی. صحیح شو. دلته دا کپړه څومره دا 30 انچ کپړه ده. تاسو سره دې کې ښه مزدار 21 بازو ښه مزدار راغلی شي. بازو دپاره کپړه سیوا ده. تاسو به مخکې دا چک کوئ. هغې نه کټینګ به لا نه کوئ. کنجې سره تاسو کټ کوئ. بیا وروسته تاسو چک کوئ. تاسو کپړه تاسو سره بازو کوم وخت جوړه تاسو خرابه شو. تاسو باید نه کټینګ نه مخکې تاسو ډیټیل سره دا چک کړئ چې کپړه موږ سره څومره الریډي پاتې کېږي د بازو دپاره. هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. نو موږ سره الریډي اوس کپړه پاتې 30 انچ ده. موږ سره بازو چې دلته 21 انچ دی کې ښه مزدار بازو راځي. راځئ دلته به موږ د بل سیټ باندې نشان واچو. دې طریقې سره به تاسو بازو کپړه لیول برابروئ. مخکې به تاسو سوچ کوئ ډیټیل سره ورسره برابر. هغې نه بعد بیا تاسو کټینګ کوئ. دا 36 37 38 38 2 انچ موږ جمع کړو نو 2.5 انچ دا 38 سره راغی. بل سیټ ته موږ نشان ولګو. دا 2 انچ 2.5 انچ موږ دې لپاره جمع کړو. دې سیټ د پانچو دپاره موږ جمع کړو. دې سره موږ سټیم پانچې سټپ کوو. دا پانچو باندې دا کپړه هسې بهر راوړي. د هغې لپاره موږ 2.5 انچ سیوا کړو. 9 انچ به بکرم باندې داسې راتاو شي او 2 انچ به هلته دغه کې راګیر شي. داسې نشان ولګو کټ کړو. دا به اوس کنچې سره مونږ کټ کړو. دا بازو کپړه ده. دا به سیټ ته کېږدي. دا کپړه به دې سیټ ته او دا کپړه به هغه سیټ ته واړو.
دا چې موږ 47 راوځي نو موږ 1 انچ کم دې کپړې نه دې موږ 1 انچ کم کړو دا اوس فکس نیمه انچ کم 47 شو دا به اوس ناپونه موږ وایو دا به کټ کړو छत्तीस 8.5 9.5 8.5 इंच تاسو په باندې 1 انچ پلس جمع کوي دا به پونے 10 इंच راشي تک نشان به څنګه لګوي 36 دې سره به 1 انچ سوا کوي 37 نشان به ولګوي دا سیټ به ځینې لږ اوس اول به یو شانتې کټ کړئ هغې نه بعد بیا دا نیم چې راکم کړئ سټ د باید تاسو سټ سلۍ کوئ دا به ته ښه مزدار راورسي داسې لږ چېرته یو شان چې دا یو پیسې کمیږي دا به تاسو مخکې دا کم کړئ دا به الریډي برابر راشي دا چې دی فکس 46 شلوار راغی دا چې سلۍ وشي دی کې دا دویم چې سلۍ کې دا فکس 44 انچ راشي دا شلوار کټینګ طریقه وه 33 شلوار लंबाई 5.5 ده جلال
دا چې د کمیس شو دا چې بازوګانو کپړه شوه دا چې د شلوار شو د دې طریقې سره تاسو شلوار کمیس بازو کپړه تاسو ایستی شئ دا انشاءالله نوې ویډیو دې باره کې جوړه شوه چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ د نشان د سره دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې څنګه سټ اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره زموږ ویډیو میلاو شي السلام علیکم ورحمة الله